د رمضان المبارک د برکتونو او د رحمتونو او د مغفرتونو میاشت را روانه دی. خوشقسمته خلک دي چې دغه میاشت وموندي او په دغه میاشت کې روژې ونیسي. خو مخته د رمضان راتللو نه یو 2 کارونه حتما وکړي، ضروري وکړي، خامخا یې وکړي. اول دا دی ستا د 11 میاشتو کم روټینو د ژوند کم ترتیب دی. سته به سبا راپورته شوې تر ویګا او ماښامه پورې به تا ټوله ورځ په لهو و لعب او په موبایل کې به دې تېروله. د خدای خاطر وکړه داسې میاشت بیا نشي موندلی. څه پته د راتلونکي رمضان ته به ته ژوندی وې او که ته به مړ وې. نو خپل د ژوند روټین دې بدل کا او په دغه میاشت کې خصوصي د خدای رحمتونه وي، د جهنم دروازې بند وي، د جنت دروازې کلاوې وي. نو خپل ځان بدل کا، د خپل ځان اخلاق بدل کا، د خپل عادتونه بدل کا. که په دغه میاشت کې د ځان کې تبدیلي راوسته فبها، او که په دغه میاشت کې دې رانهوسته نو ټول ژوند به د بیا داسې تېرېږي. او دویم نمبر دا په دغه میاشت کې خصوصي د قرآن مجید سره لګاو لګول، قرآن مجید تلاوت ډیر کول. ځکه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کال کې به قرآن مجید تلاوت کول. خو کله چې د رمضان المبارک میاشت راغله هغه به قرآن مجید ته ډیر زیات ټیم ورکولو، حتی تر دې چې حضرت جبریل علیه السلام سره به د قرآن دا ورکول. د مونږ کابر وګوره امام مالک رحمه الله به ورته درسونه پرېښودل، هغه به ټول توجه بیا قرآن ته ورکوله. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله وګوره هغه په رمضان المبارک کې 3 ختمونه کول. 3 ختمونه دا په خولې دی کې د هر چا د بس کار نه دی. او دریم کار دا وکړي چې کوم خلک صاحب وسعت دي، د مال خوندان دي، دا د خدای نعمت دی. الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس. دغه ورځې موږ خلکو په مابین کې اړو رواړو. نن ته مالدار یې، رمضان المبارک میاشت را روانه دی، په خپل کلي په خپل ګاونډ کې ریسرچ وکړه، کور په کور وګرځې که کوم خلک غریبانان دي هغوی ته پیل نه د هغوی د رمضان المبارک راشن واچوه. تا ته به الله تعالی د دې اجر درکړي. هغه غریبانانو باندې، هغه فقیر او مسکینو کونډو او رنډو باندې به دغه روژه په خیر تېره شي. هغه به په هر روژه ماتي کې تا دپاره دعا کوي، په هر پښمني په وخت کې به تا ته دعا کوي. او په دغه روژه ماتو پښمني کې ستا ته چا دعا وکړه یقینا هغه د قبلېدلو دی. هغه کې بیا د تردد نشته چې هغه نه قبلېږي. بیا د فقیر او د غریب او د مسکین د خولې څخه کومه دعا وځي هغه الله جل جلاله ته ډریک رسیږي. دغه یو څو کارونه ضروري وکړه، دغه درنه پاتې نشي او لویه ګټه به وکړي. دنیا او آخرت به د الله ښایسته وګرځوي.